أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله د کتاب درس و تدریس ویل او زده کول د هغې یو سلسله دې ځای کې روانه وه چې نن موږ او تاسو د هغې په آخري نشست درس سبق کې شریک یو. الله دې دا په خپل درګاه عالیه کې منظور وګرځوي. الله دې دا د ټولو مسلمانانو خصوصا چا چې دې کې کړه او محنت د ویلو زده کولو کړی دی د هغې دپاره وګرځوي. دا چونکې نن سبا د داسې فتنو دور دی چې خصوصا دینی حلقې د هغې نه ډېر متاثره دي. سره د هغې نه الله توفیق ورکړو او دا قرآن کریم سر ته ورسېدو. دا هم د الله په مهربانۍ فضل و کرم سره ډېر لوی عمل و. الله دې مقبول وګرځوي. قرآن چې چا د اول نه ویلی دی نو هغې خو پوره خبره اورېدلې ده. خو دا داسې کتاب دی چې دا چې څومره بار بار اورې د دې احکام تعلیمات چې بار بار اورې نو دومره خوند کوي سړی پې تنګېږي نه. موږ څه خبره چې وایو نو انشاءالله هغه به مخکې اورېدلی شوي او ویلی شوي وي. بیا هم چونکې د الله خبره ده څومره چې یو سړی بار بار واوري نو دومره د خوند او د خیر ده. او څومره چې یو خبره بار بار فکر ته راشي نو دومره زړه کې کیني او بیا که د عقیدې خبرې عقیده پې وساتي که د عمل خبرې عمل کې راولي. اول خبره ذکر کوو دا چې مونږ تاسو کوم کتاب چې وي اخر ته راورسېدو نو دا کتاب څه دی د دې پېژنګلو څه ده. دا خبرې اول کې ویلې شوي دي. د دې تعارف او پېژنګلو څه ده. یو تعارف خو هغه چې زمونږ کتابونه ذکر کوي چې دا یو کتاب دی د الله را لېږلی دی د جبریل علیه السلام په واسطه نبي علیه السلام باندې په هغه وخت کې لیکلی شوی دی. متواتر طریقې سره مونږ ته را رسېدلی دی. دا د هغې د عربۍ د الفاظو یو مفهوم دی. و یو قرآن کریم په خپله مونږ تاسو ته د قرآن تعارف او پېژنګلو کړې ده چې مونږ وپېژنو چې دا قرآن څه شی دی. الله تبارک وتعالی مونږ ته د قرآن پېژنګلو په قرآن کې په خپله باندې کوي چې دا څه شی دی. دویم دا د څه مقصد دپاره راغلی دی. او دریم چې په دې کې مرکزي خبره هغه موضوع چې ورته وایي هغه مرکزي خبره د دې قرآن څه ده. انشاءالله دا درې خبرې ذکر کوو د هغې نه پس بیا آخري صورتونو ترجمه او د هغې مختصر مطلب بیانوو. اولنۍ خبره چې دا کتاب څه شی دی. الله سوره سواد کې یو کم دیرشم آیت کې د قرآن کریم تعارف کوي مونږ ته. الله وی کتابن دا ډېر لوی شان والا کتاب دی. ګورئ دا تنوین دا دوه پیښونه نه دي، دا د تعظیم دپاره دي. ډېر لوی شان والا کتاب دی. دا کتاب به د نورو کتابونو غونته نه ګڼې ځکه خو هغه چا ویلي دي همدغه مطلب یې واضح کړی دی. وایي کتاب نیست چیزی دیگر است. دا د عامو کتابونو په شان کتاب نه دی. دا څه بل څه دی. چون در جان رود جان دیگر شود. کله چې د انسان وجود ته لاړ شي عقیدې ته لاړ شي عمل ته لاړ شي نو په دې وجود کې انقلاب راځي وجود کې بدلون راځي. او چون جان دیگر شود جهان دیگر شود. کله چې وجود کې انقلاب راغی نو بیا به په ټوله دنیا کې انقلاب راځي. دا داسې انقلابي کتاب دی. کتاب انزلناه الله وی ما را لېږلی دی.
دا لوی شان والا ځکه دی چې دې کتاب ته به زما په حواله ګورې. موږ وایو قرآن څه دی؟ کلام الله. کلام وی خبرو ته عربی کې د الله خبرې، نو دا د الله خبرې دي، د عامو خلقو خبرې نه دي. ګورې انزلناه، الله وی موږ را لېږلی دی، الیکا تا ته مو را لېږلی دی. نبي علیه السلام مخاطب دی. مبارکن ډېرو فیدو والا دی او ډېرو خیرونو والا دی. مبارکن، مبارک معنا فیدو او خیرونو والا. څنګه خیرونه دي پکې او څنګه فیدې دي پکې؟ ایمان راوړل په دې کتاب دا د خیرونو او د فیدو دي. که یو سړی وي الله منم او پیغمبر منم او دا هر څه منم خو آسماني کتاب نه منم، د مسلمان نه دی. نو اولنۍ د اسلام یو دفعه د مسلمانۍ هغه وکتبه آسماني کتابونو باندې ایمان راوړل دي. نو چې کله یو سړي نور ایمانیاتو سره سره قرآن د الله کتاب ومانه، دا یو برکتي انسان شو. دې انسان کې خیر وغورځېدو، د همیشه د پاره د جهنم د پاتې کېدو نه بچ شو. اگر چې عملونو کې هر څومره کمی دی الله با یا معاف کی یا به کمی پوره شي، خو د همیشه جهنم کې نشي پاتې کېدی. دا انسان مبارک شو ځکه د دې مبارک کتاب باندې ایمان دی. دویم چې کله ایمان شته نو د هغې نه وروستو د دې قرآن ناظره ویل، الفاظ ویل، دا د خیر او د برکت ذریعه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په یو حرف لس نیکی دي، نو دا د خیر او د برکت ذریعه ده. مبارکن، خیرونو والا برکتونو والا کتاب دی. دریم د دې ویل او زده کول دا د خیر او د برکت دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. دا ځکه چې دا مبارک کتاب دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې دا قرآن بیانوي او بیا چې زده کړی نه دی نو زده کوي، او چې کله یې زده کړو نو بیا یې خلقو ته ښیي. خیرکم من تعلم، دا تعلم یې ذکر هم بیا ذکر کو، تعلم زده کړه د تعلیم نه مخکې. نو تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن یې زده کو او بیا چې زده کو نو بیا یې خلقو ته ورسوه. نو دا مبارکن، دا کتاب مبارک دی، دا برکتي دی. نو د دې د وجې نه انسان په دې باندې برکتي کېږي. نو دارنګې د دې باندې عمل کول، د دې مطابق ژوند تېرول، دا د خیر او د برکت ذریعه ده. دنیا کې او آخرت کې د کامیابۍ ذریعه ده. مبارکن، د دې ځای پورې د قرآن پېژنګلو ده، تعارف دی. اوس فایده، دا قرآن څه دپاره راغلی دی؟ مقصد نزول قرآن څه دی؟ نو موږ خو دا مقصد ګرځولی دی چې یاره یاد یې کړه او تراو کې پرې ختم وکړه. دا خو اضافي ثواب خبره ده. قرآن خو دې دپاره نه و راغلی. یا د دې د الفاظو تلاوت کوه او په یو حرف لس نیکۍ میلاویږي. ټیک ده چې دغه دي، خو قرآن خو د دې دپاره نه دی راغلی. دا خو یو انعامي اضافي خیرونه دي د قرآن، برکتونه دي. قرآن راغلی د بلې خبرې لپاره دی. هغه څه دی؟ دې ځای کې چې الله ویلی دی، الله وایي لیدبروا آیاته، دې دپاره چې خلک د دې په آیاتونو کې سوچ وکړي. دا قرآن د سوچ دپاره راغلی دی. نو ته ټوله ورځ تلاوت کوه، د هغې ترجمه او تفسیر مطلب باندې دې ځان نه دی پویه کړی، نو قرآن کې سوچ نشي کولی چې دې کې څه دي، دا ما چې وي دا څه دي. همدغه وجه وه نبی علیه السلام فرمایي ډېر قرآن ویونکي دي چې قرآن پې لعنت وایي. دا کله چې دا قرآن ته وایې په یو حکم تېروځي خو پکې پته نه لګي چې دا څه ویم. د عقیدې خلاف دی عقیده ساتل، د قرآن د عقیدې خلاف، د قرآن د عمل خلاف دی عمل کړی دی. نو دا قرآن چې ته وایې نو الټه دا قرآن په سړي لعنت وایي. نو دا د رحمت په ځای باندې د لعنت سبب ګرځي د سړي دپاره. نو پکار دا ده چې حد خپل د استطاعت او د وس او د کوشش مطابق د قرآن په مطلب ځان پویه کول غواړي. د دې دا مطلب نه دی ګورې چې یاره ما خو بس ځان ما لا ترجمه نه ده کړې او اوس تلاوت به نه کوم. نه، تلاوت هم کوه، خو د قرآن په مطلب باندې د ځان زده کولو، د ځان پویه کولو کوشش کوه، هغې له وخت ورکوه. لیدبروا آیاته، چې د دې په آیاتونو کې خلک سوچ وکړي. نو چې سوچ وکړي نو د څه دپاره وکړي؟
سوچ د څه لپاره دی په قرآن کې انګریزان هم سوچ کوي یو پیره تبلیغ والا تور ته راغلي وو په خپله خبره کوله هلته کې لویه تعلیمي اداره وی لندن کې هغه وی په لندن کې یو مستقله کمیټي ده لجنه ده یو ډله ده هغه صرف د دې لپاره مقرر ده چې تاسو د قرآن په دې خبرو باندې سوچ کوئ د حدیثو په خبرو باندې سوچ کوئ چې د دې کې څه فایده ده اوس څه فایده هغوی چې څه لټوي د دنیا ساینسي طریقه ترقي د دنیا فایدې ترې نه ځان له لټول غواړي او هغه ترې لټوي نو هغوی هم یو سوچ کوي دا سوچ د کامیابۍ نه دی وی فکر عام باشد که پیش رهی آید وی سوچ او فکر هغه دی چې تا په لار روان کی سمه لار درته وښیي ره عام باشد که پیش شهی آید لار هغه ده چې تا چېرته بادشاه ته دې ورسوي نو سوچ کوه لار جوړوه ځان له اختیاروه خو بلې غاړې ته نو دا سوچ دی د ناکامۍ دی دا سوچ د کامیابۍ نه دی نو الله وی سوچ کوي خو د څه دپاره سوچ کوي ولیتذکر اولو الالباب چې هوښیاران عقلمند خلک چې سبق واخلي تذکر څه دی وعظ و نصیحت دې واخلي سبق دې واخلي د ژوند طریقه دې معلومه کړي نو دې سوچ دپاره قرآن راغلی دی نو دې آیت کریمه کې الله د قرآن یو تعارف کړی او پیژنګلو او دویم د قرآن د نزول مقصد چې د قرآن د څه مقصد دپاره راغلی دی هغه دواړه مختصر ذکر شو یو بل صورت کې هم الله تبارک وتعالی دغه دواړه خبرې لږ په بل انداز ذکر کوي الله وی کتاب لوی شان والا کتاب دی سوره ابراهیم اول آیات انزلناه الله وی موږ را لېږلی دی الیکا تا ته دا درې جملې هلته هم وي دلته هم دي دلته ورسره هغه مبارک اونټه کې نشته هلته ورسره هغه و څه دپاره راغلی دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور مقصد نزول قرآن دا دی چې خلق د تیارې نه رڼا ته وباسي ټوله ورځ تلاوت کوه تا د قرآن کې نه تیاره ولیده نه دې رڼا ولیده د قرآن تیارې یعنی هغه ظلمات د گمراهۍ عقیدې او عملونه دا د قرآن ظلمات قرآن کې الله اول کې یو مثال هم ذکر کړی دی او که ظلمات د وروستو او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه نو دارنګې او که صیب من السما کې هم مثال الله ذکر کړی دی نو دا مثالونه چې ذکر کړي دي نو دې کې څه دي دې قرآن کې بیان د ظلماتو دی د تیارو دی د غلطو عقیدو دی د رڼاګانو بیان دی پکې د ښایسته عقیدو د عمل نو الله وی لتخرج الناس من الظلمات الى النور خلق د تیارو نه رڼا ته وباسي قرآن د دې لپاره راغلی دی سوره انعام کې الله د نزول فائدہ چې ذکر کړی ده نو بلې ذکر کړی ده الله وی وان هذا صراطی مستقیما 155 آیت د سوره انعام کې الله فرمایي وان هذا صراطی مستقیما دا قرآن زما لار ده خو نیغ لار ده دی قرآن باندې چې را روان شي نو نیغ به ما ته را رسي هغه آیت بل ځای دی وان هذا صراطی مستقیما دغه 153 آیت فتبعوه دی پسې روان شئ فتبعوه 153 آیت دی پسې روان شئ نو قرآن د څه دپاره راغلی دی د عمل دپاره چې دی پسې روان شئ چا د ځان نه مخې ته کوي او حدیث کې راځي چا چې قرآن د ځان نه مخې ته کېښودو مخې ته یې کو یعنی د دې په عمل پسې روان شو عقیده پسې روان شو جنت ته به یې بوځي چا چې شاته وغورځاو نو جهنم ته به یې بوځي اوس دا به څوک بدبختي ته وایي چې یاره قرآن به رالي او شاته باچي نه نه دې دا مطلب نه دی ورې قرآن کې الله د مخکنو اهل کتابو خبره ذکر کړې ده چې هغوی د الله کتاب شاته واچو او د شیطانانو په خبرو پسې روان شو عالمان دا آیت تفسیر کې ذکر کوي چې د الله د کتاب داسې د دې مصحف بېعزتي نه وه کړې داسې قدر او عزت یې ولکاو چې په ریخمو کې نغښتی او په سرو زرو یې لیکلی و دومره قدر یې د الله د کتاب کاو
خو دغه قدر اصل قدر دا نه و. اصل قدر د هغې ایمان او عقیده او عملو. نو چې کله عمل پرېښی نو الله وی کتاب یې شاته غورځولی دی. موږ هم چاته اکثر وایو کشر خبره وانه اوري وایي تا زما خبره د دې څه مطلب وي یعنې تا زما په خبره عمل ونه کړو د هغې نه دې ځان غافله کړو. قرآن کې الله تبارک وتعالی د مؤمنانو صفت چې ذکر کوي چې کامیاب مؤمنان عباد الرحمن چې ورته ویل دي د رحمان ذات بندگان د هغې څه صفتونه سوره فرقان کې الله ذکر کوي. نو یو صفت ذکر کوي اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا چې د الله آیاتونو ته بیان شي نو ځان پې ړوند کونډ کوي نه ځان پې ړوند کونډ کوي نه بلکې هغې ته ګوري اوري په هغې پسې روانېږي عمل پې کوي. دې ته الله ویلي دي عباد الرحمن دا زما بندګان دي. ګورې او کم چې د الله بندګان نه دي نو د هغې کار دا دی چې کله د الله کتاب ورته بیانېږي نو الله وی د سارانو خرو غونته تښتي د هغې نه تښتي غوږ ورته نه ږدي. نو چې غوږ کېنږدي خبره وانه اوري نو عمل به څه وکړي. نو قیامت کې به ارمان کوي ارمان به کوي لو کنا نسمعو ارمان چې موږ قرآن ته غوږ ایښی وی او نعقلو بیا مو پې ځان پویه کړی وی ما کنا فی اصحاب السعیر جهنم ته به نو راغلي. دا خبره ځکه لږه ترغیب دپاره ذکر کومه دا د قرآن اول کې ذکر شوې ده خو چونکې نن هغه ملګري هم په دې درس کې زنانه او نارینه شریک دي چې هغه باقاعده تر اوسه شریک نه وو. نو چې بیا قرآن ویلی کېږي چې آینده دپاره بیا هغې غفلت ونه کړي بیا په دې قرآن کې په دې درس کې شریک شي. نو الله د هغه خلقو حال ذکر کوي چې هغه بدبخته دي بیا به ارمان کوي چې موږ اورېدلی وی موږ ورته غوږ ایښی وی او ځان مې په پویه کړی وی نو موږ به اوس جهنم ته نه وی راغلی. بلکې الله فرمایي د قرآن نه چې دې ځان ړوند کو ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. د قرآن نه چې څوک ړوند شو د قرآن نه مخ واړو شیطان ورپسې ولګي. چې کله قرآن د سره شته د قرآن علم شته شیطان دې دوکه کولی نشي. خو چې کله د قرآن نه واوښتې نو شیطان ورپسې ولګي نقیض له شیطانا نو هغه بیا ملګری دی. او دارنګې الله فرمایي چا چې زما د کتاب نه مخ واړو دنیا کې به سزایي دی به دنیا کې به زندگی د پریشانو لنډه تنګوي قیامت کې چې پورته کېږي نو ړوند وي. دا د قرآن نه د مخ اړولو سزا ده. نو موږ له پکار دا دي چې موږ دا قرآن لکه څنګه چې چا همت د ویلو زده کولو کړی دی الله دې نور همت ورکړي. نور مسلمانانو له پکار دي چې دې ته کار ووایي که هغه نارینه دي که هغه زنانه دي. قرآن یوازې د نارینهو کتاب نه دی. ګورې اکثر حکم چې ذکر کوي د نارینهو په الفاظ ذکر کوي زنانه تابع دي او ورسره مراد دي یا ایها الذین آمنو دا لفظ د مذکر دی زنانه ورسره مراد دي. او کله کله الله خصوصي زنانو ته خصوصي خطاب کوي یا خدا چې دغه حکم تعلق خصوصي د هغو سره یا دا خصوصي تعلق د هغې سره نه دی خو نارینه جدا ذکر کي او زنانه جدا ذکر کي د دې دپاره چې ګورې تاسو دا ونه وایئ چې دا خو نارینهو ته دا خبره کوي نه نه زنانو ته هم کوي. بلکې قرآن کریم کې یو صورت چې د هغې باقاعده نوم دی د زنانو صورت سورة النساء چې په هغې کې الله د زنانو حقوق ذکر کړي دي. ستا څه حق دی خپل حق وپېژنه هغه حق مه غواړه چې ستا نشته او هغه حق مطالبه کوه چې کوم ستا حق دی. په هغې کې مختلف قسمه حقوق د زنانو الله ذکر کړي دي. سورة النساء د هغه صورت نوم دی. یو بل صورت دی د رڼاګانو صورت سورة النور. عمر رضی الله عنه به خپلو عاملانو ته ګورنرانو ته اډر جاري کو خصوصا وی کوفي والا ته اډر جاري کړی وی علموا نساءکم سورة النور خپلو زنانو ته سوره نور وښیئ. په دې سوره نور کې څه دي
په دې کې څه آداب او څه قوانین دي د دې چې د زنانه عزت د زنانه هغه قدر د هغې هغه حیا دا پې محفوظ پاتې کېږي دا د بېعزتۍ نه د بېحیایۍ نه د بدکارۍ نه په څه باندې بچ کېږي نو هغې کې د نارینهو دپاره هم څه خبرې شته خو زیات تر پکې د زنانو د پردې او د حیا خبرې دي بلکې قرآن کریم کې څه داسې مسلې دي چې هغه صرف د زنانو دي د نارینهو پکې حصه نشته سوره بقره کې دي سوره نور کې دي سوره احزاب سوره تحریم سوره طلاق دې کې څه داسې مسلې دي خصوصا چې هغه صرف د زنانو دي نو چې اول خو طریقه دا ده حق دا دی چې نارینه زده کړي نو کور ته زنانه ته ووایي نو زمونږ نارینه خو ځان له دغه حال دی په کار ده چې لکه څنګه چې دلته کې مونږ لګیا یو هغه ځای کې زنانه اوري نو په دې طریقه باندې انتظام پکار دی چې زنانه کم از کم خپل حقوق خپل کمې د هغې متعلق چې خصوصي مسایل او احکام دي هغه زده کړي هغې باندې عمل وکړي نو دا به د کامیابۍ ذریعه شي بلکې قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی هغه خبره ذکر کړې ده چې کله یو څوک مسلمانېږي څوک به هغه وخت کې مسلمانېده نو د مسلمانېدو څه دفعې وي چې دا خبرې د دې به ته پابندي کوې هله به ته مسلمانې هله به د مسلمانۍ په کړۍ کې ته رادندی نو په هغې کې چونکې دا خبرې د نارینه دپاره هم وي خو په هغه وخت کې دا حکم خصوصا د زنانو په نوم باندې راغلی و وی یا ایها النبي ای نبی اذا جاءک المؤمنات کله چې مؤمنې زنانه تا ته راشي یبایعنک ستا سره بیعت کوي د اسلام وایي موږ مسلمانان یو بیعت عایشه رضی الله عنها وایي نبي علیه السلام ګورې چېرته د پردۍ زنانه سره لاس نه دی میلاو کړی ولې نو د پردۍ زنانو سره لاسونه میلاوله خصوصا په دې اخترو کې اکثر کور زنانه د مشرانې مجبوره کوي دا د ماما زوی دی دا د تره زوی دی تا ګوره هغه ته خیرالې ونه وي قرآن پردې مسله ذکر کړې ده پرده چې ده د زنانه دپاره ښایست دی هغه چا سره لاس میلاول چې د چا سره نکاح جایز کېږي لنډ الفاظو سره دا منه دي ولې دا ناجایز دي حرام دي کم زنانه چې د هغې د یو نارینه سره مستقل همیشه نکاح بند دی په سوره نساء کې 15 قسمه زنانه دي چې د هغې سره نکاح بند دی هغې کې 2 وختي تور یو خور په نکاح کې ده نو د بلې خور سره نکاح بند دی خو دا عارضي دی که دا یوه د منځ نه چېرته لاړه طلاقه شوه مړه شوه نو د دې بلې سره نکاح کېږي دا ښینه چې ده دا ګورې د محارمو نه ده ښینې سره ازادي نشته دویم یو زنانه د بل چا په نکاح کې ده هغې سره خو نکاح د نکاح د پاسه نه کېږي دا د محارمو نه ده په دې لحاظ چې نکاح سره نه کېږي خو دا عارضي ده نو د دې سره ازادي او سلام کلام نشته د دې دوو نه علاوه چې کوم 15 څو پاتې شوي 14 قسمه زنانه دي دا محارم دي اوس د هغې سره که څه خاص د فتنې خطره نه وي نو د هغې سره سلام وغیره خبرې اترې دا جایز دي نو دا به څوک پېژني نارینه ته پته نشته نو زنانه ته به څه پته ولګي خپلو زنانو ته قرآن وښایې نو د دې بېحیایو د بېپردګو نه به بچي نو نبي علیه السلام ته الله وایي چې مؤمنانې زنانه تا ته راځي تا سره بیعت کوي اولنی حکم به دا وي الله یشرکن بالله شیئا الله سره به څوک شریک حصهدار برخیدار نه ګرځوي انشاءالله دا خبره لږه ذکر کوو دویم ولا یسرقنا غلا به نه کوي ولا یزنینا زنا به نه کوي ولا یقتلن اولادهن خپل بچی به نه وجني ولا یاتین ببهتان الزام و بدنامه به نه جوړوي یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن یو مطلب دی چې لاس خپو منځ کې یعنې دې ته دانسته یو بل مطلب یې د تفسیر کې تاسو ته ویلی شوی دی دا څه خاص خبرې وي او ولا یعصینک فی معروف هیڅ د نیکۍ په کار کې به ستا خلاف نه کوي نه زنانه چې دي زنانه دوی دپاره دا خصوصي دفاع دا خصوصي خبره د بیعت الله را لېږلې ده چې ولا یعصینک فی معروف د هیڅ نیکۍ په کار کې به دوی د نبي علیه السلام خلاف ورزي نه کوي الله وی واستغفر لهن الله فبايعهن اوس سره بیعت وکړه چې د دې خبرو پابندۍ اقرار کوي
او واستغفر لهن الله نه ول بخنه غواړه چې الله تیر شوی تقصیرات د تماف کی او کدی کې د کمی وشي چې الله د تماف کی خبره مې دی پوری کوله چې د قران د کول دا زموږ ضرورت دی هم د نارینه او دی هم د زنانو دی د زنانو خصوصي احکام دی په قران کې باقی بل یو خبره مونږه وې درې خبرې ویلې وي چې هغه به وایو دوه وي یو د قران تعارف یو قران سره راغلی دی درېمه خبره د قران مرکزی خبره صدا موضوع صدا د قران نو د قران مرکزی خبره هغه قران په مختلفو ځایونو کې ذکر کړی دا او خاص طور سوره هود کې الله اول آیت دویم او 14 آیت کې ذکر کوي د قران د نزول مقصد چې دا قران د څه لپاره راغلی دی دا د قران موضوع صدا مرکزی خبره د من خبره د قران صدا الله وی کتاب لوی شان والا کتاب دی احکمت آیاته یو مطلب دی د دې آیاتونه محکم دي دې منې رستو بل کتاب ناسخ نشتا د حکمتونو نه ډک دي او ثم فصلت من لدن حکیم خبیر د حکمت والا خبردار ذات ته طرف نه دی وضاحت او تفصیل هم شوی دی خبره پکې صدا الله تعبدوا الا الله بندگی دی یو الله کوي قران کې صدا الله وی خبره پکې مرکزی دا چې الله تعبدوا الا الله د یو الله بندگی کوي د بل چا بندگی باندې کوي سوال لسم آیت کې الله بیا فرمایي فعلموا انما انزل بعلم الله وی شی چې د قران د الله په علم نازل شوی دی والله اله الا هو پدې خبره نازل شوی دی چې حقدار د بندګۍ د الله نه سوا بل نشته بس دا د قران کریم مرکزی خبره ده چې دې ته وی توحید اوس دا توحید دی نو دا به موږ ال پیجنو چې د دې مقابل او ضد او پیجنو نو چې کله موږ ضد او پیجندو هغه به د من نه لري کو چې هغه شرک هغه ته وی توحید به خالص پاتې شي ان شاء الله مختصر لګون ته داغه قسمونه داغه یو مثال د قران نه ذکر کوم او بیا د آیاتونو اخیری سورتونو ترجمه ذکر کوم د شرک دو قسم دي شرک اعتقادي شرک فعلی کما خبره چې عقیده کې د الله سره شریک جوړول کما په عمل کې د الله سره شریک جوړول دا دواړه به د من نه لري کې نو د لا اله الا الله توحید خالص په پاتې شي سوره اخلاص کې چې کومه عقیده مونږه وایو نو دغه عقیده به خالص پاتې شي د شرک اعتقادي څلور قسمونه دي شرک فی العلم فی التصرف فی الدعاء فی العباده لن مطلب بیانو شرک فی العلم ستوي الله هم عالم دی الله صفت هم عالم دی مخلوق ته من عالم وایو ځان کې عالم دی وی دی ودا الله علم او د مخلوق علم کې فرق دی د مخلوق علم د اسباب دی زموږ چې کوم ځای پورې نظر کار کوي شي نو صحه د پورې هیڅ په مخې ته نه بیا څخکاری راته نه نظر اخوا کار نه کوي ډیر نږدې هم څه نه نو ډیر لري هم نه نو کله نظر خراب شي نو څخکاری راته نه وګونو باندې اورو خو د یو حد پورې څه ذریعہ او اسبابي خد لري نه ټلیفون په ذریعہ आवाज راځي اسباب نشته بس یو حد پورې आवाज اورو اخوا نه اورو دارنګه د یو شی کلک او پوس لاس سره وګونه سترګې هم کار نه کوي خو په لاس سره معلومیږي دارنګه یخ او تود په دی وجود ټول وجود سره معلومیږي دارنګه د جبه کې الله سره قدرت خیر خوږ او تاریخ معلوموي لاس باندې نه معلومیږي هغه دا د مخلوق د علم اسباب دي مخلوق علم په دې اسباب باندې دي سترګې کار نه کوي وګونه نه کوي وجود کې حس کار نه کوي دا انسان د سره علم شته نه د هیڅ معلومات نشي حاصلولای د علم نشته ځکه اسباب د علم نشته د مخلوق علم د اسباب دي د الله علم بی اسباب دي د الله علم بی اسباب دي نو اسباب محدود دي دا غیر رسئی محدود ده د مخلوق علم محدود دی د الله علم بی اسباب دی نو هغه لا محدود دی دی وجه قرآن کریم کې الله چې خپل صفت د علم ذکر کوي نو علیم بذات الصدور
الله د زړونو په ارادو باندې پوهه دی. مخلوق مخامخ به ورته ګوري ته به وایي چې دا خو زما دوست دی، زړه کې به ته د دښمني ساتلي، ته د زړه د ارادې نه د چا نه خبر. دارنګې انسان تیاری څه اسباب د نه یي د رڼا کولو څه نه یي. الله ته تیاره او رڼا یو شی دی. الله فرمایي سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار. الله ته برابر دی څوک کرورو خبرې کوي که څوک په زوره خبرې کوي، د شپې په تیاره کې دی که د ورځې په رڼا کې دی، ټول الله ته یو شان ښکاري. نو الله په هر څه پوهه دی، د هر څه نه خبر دی. د مخلوق علم محدود دی. د دې دیوال د شاته موږ ته څه پته نه لګي چې څه دي. که چا راته ووایي یا څه اسباب ذرایع ولګېده نو بیا هله پته ولګي. الله ته دا حایل دا مخې ته نشته، ټول د تمام مخلوق نه خبر دی، د تمام مخلوق حالاتو ته معلوم دي. که د چا په باره کې نبي، پیر، فقیر، جن، ملک د چا په باره کې د عقیده وساتله چې هغه څه اسباب نشته او د دې غره نه اخوا خبرېږي، پته ورته لګي، د دې دیوال نه ورته اخوا پته لګي، د خلقو د زړه د ارادې پته ورته لګي. الله سره دې په صفت د علم کې مخلوق شریک کو. دا د الله عالم الغیب دی. د مخلوق نه که زه پټ دی که ښکاره دی الله پې پوهه دی. په مخلوق په باره کې د عقیده وساتله چې د عالم الغیب دی. دې ته وایي شرک فی العلم. دا عقیده به د چا په باره کې نه ساتي. او قرآن د دې عقیدې ډېر تفصیل کړی دی. د ملائکو نه دلیل الله ذکر کوي، ملائک عالم الغیب نه دي. د پیریانو نه ذکر کوي سوره سبا کې پیریان عالم الغیب نه دي. د اولیاءو نه ذکر کوي سوره کهف کې اولیاء عالم الغیب نه دي. او د انبیاءو خو ټول قرآن ډک دی د واقعاتو نه چې انبیاءو ته د غیب پته نشته. کله د نبی علیه السلام بیبي باندې تهمت لګي، ژوندی نبی دی، په څو فرلانګه کې بیبي وروستو په څه عذر پاتې شوي ده. منافقانو تهمت ولګاو چې دا د چا سره لار وه. یوه میاشت وحی چې څو نه ده راغلی، نبی علیه السلام پریشان دی، صحابه اولیاء دي هغه پریشان دي، عایشه پریشان ده، مور او پلار پریشان دي. څه پته چاته نه لګي چې حقیقت دی یا تهمت دی. نبی علیه السلام کور کې د خدمتګارې نه تپوس کوي چې یاره تا چېرته د دې په باره کې څه بدګماني لیدلې ده؟ هغه وایي نه ما نه ده لیدلې. د بل صحابي نه تپوس کوي، د بل نه کوي. څه پته نه لګي پیغمبر ژوندي ته د غیب پته نشته چې دا حقیقت دی او که دا دروغ دي. تر څو چې د قرآن وحی نه ورغلی ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم. نو بس چې کله وحی راغله الله د طرف نه وضاحت وشو چې دا دروغ دي، دا خلقو تهمت لګولی دی. عایشه پاکه ده، د غیب علم نو که علم وین ولې به دا پریشاني راتله. دغسې نور ډېر سونو واقعات. ملائک دي د انسان شکل کې ابراهیم علیه السلام له راځي او بیا لوط علیه السلام له ځي او ښه مخامخ ورته پیغمبر ګوري، شکل یې د انسانانو دی. نو وایي دا انسانان دي، وږي به او چېرته مسافر دي او ډوډۍ به نه یې خوړلي، سخی روتۍ او ډوډۍ ورته ایږدي، هغوی نه خوري. نو لا یېرېږي هم چې چېرته دښمنان دي که پته نشته چې دا ملائک دي، چې تاسو هغوی نه دي ویلي چې موږ ملائک یو او موږ دې څه مقصد دپاره راغلي یو. نو دا عقیده به د الله نه سوا د مخلوق په باره کې نه ساتئ چې زما نه خبر دی، ما ویني او زما اوري. خو هغه انسان ملک دی که هغه پیری دی که هغه ملک نبی دی که هغه ولی دی، خو ستا نه اوري نه تاییني نه ستا نه خبر دی. که دا عقیده دې وساتله توحید وران دی. د سوره اخلاص عقیده روانه ده. کله که چېرې دا عقیده خلک وساتي، بعضې خلک ساتي وي ناپویه چې یاره څوک داسې شته چې هغه زما نه خبرېږي، نو بیا دویم یو شرک ورسره وتړلی شي چې هغې ته شرک فی التصرف وایي چې یاره دا خو الله برخه ورکړې ده او الله قدرت ورکړی دی. از اولیا را هست قدرت از اله او تیره جسته بازه گرداند زیرا. بس اولیاء له طاقت دی، غشې د لارې نه واپس کوي. دا د قدرت غیبي طاقت دی. دا غیبي طاقت د الله نه سوا د چا نشته. مخلوق چې څه کوي په اسبابو کوي.
لاس به یي سترګې به یي خپې به یي وجود کې به طاقت وي نو انسان به د چا تعاون کوي مرسته به کوي څوک داسې دی چې ګوډ شل ړون کوڼ بوټی ده ته ورته اواز کوې فلان کې راشه ما سره دا کار وکړه ټول به راته وایي چې ته لیونی که روږې د هغه لاس نشته خپې نشته حرکت نشي کولی اوري نه ته څنګه ورته وایې چې راشه زما امداد وکړه زما تعاون وکړه ما سره دا کار وکړه نو مخلوق چې څه کوي لاس او خپو او سترګو او اعضاو په دې اسبابو باندې کوي دې اسبابو چې څه کوي په اراده چې د چا څه کېږي هغه یو الله دی اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون چې د یو شي اراده وکړي د کېدو نو بس هغه د هغه په اراده باندې شوي نو دا عقیده به د چا پیر فقیر نبی او ولی په باره کې نه ساتي چې دله ما فوق الاسباب د ظاهري اسبابونو علاوه غیبي طاقت او قدرت دی او دې څه کولی شي خیر را رسولی شي او شر دفع کولی شي همدغه وجه وه قرآن کریم کې الله د دې عقیدې چې کله د دې ړمبنۍ عقیدې چې رد ذکر کوي چې د الله نه سوا عالم الغیب نشته قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله هو هغه مخلوق چې اسمانونو کې دی هغه مخلوق چې ځمکه کې دی هغې ته د غیب پته نشته د دویمې عقیدې متعلق الله فرمایي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ إِلَّا هُوَ که الله درته تکلیف ورسوي څوک یې لرې کولی نشته بې اسبابو یې څوک لرې کولی نشي دا لرې کوونکی صرف د دې یو الله دی دارنګې الله فرمایي کوم مخلوق چې تاسو ته نه د خیر او د شر تمه کوئ الهم ارجل یمشون بها د دوی داسې خپې شته چې تلل پې وکړي ام لهم ایدي یبطشون بها لاسونه شته چې پې نیول پې وکړي نو چې بغیر د لاس او بغیر د خپو د سترګو نه څوک کار کوي نو هغه الله دی نو که چېرې تا د چا په باړه کې دا وساتل چې دغسې غیبي زما مال او اولاد کې خیر برکت اچي او زما نه مصیبتونه دفع کوي نو دا دې د الله سره په تصرف کې شریک جوړ کړو دې ته شرک فی تصرف وایي توحید پې وران شو کله چې دا دوه عقیدې وساتلی شوې چې زما نه خبر دی او د هغه لاس کې څه اختیار شته الله له ورځ ورکړې ده ورځ موږ له ټولو له الله راکړې ده ورځ الله ټولو له ورکړې ده خدایي الله چاله نه ورکوي ګورې لا یشرک فی حکمه احدا الله د خدایتوب کې څوک ځان سره نه شریکوي خدای خپل ذاتي صفاتو کې نو دریم یو عقیده خلک پیدا کړي او یو کار کوي هغه دا چې چغه وباسي غیبي رامدد شي لویه ځوانه او د بغداد شاهي میرانه او ما نیولې لمن ستا ده او پیره بابا راورسېږي دا چغه ولې وباسي زما چغه اوري دویم دا چې هغه طاقت او قدرت ورکړی دی د تصرف اختیار پکې وګڼي نو دریم ورته چغه وباسي دا چغه داسې چې څوک ظاهري اسباب نه یو خو تا ټلیفون لګولی دی نو په سعودي کې هم یو سړي ته اواز کوي دا اسباب دي ګورې اسباب د منځه لرې کا او د دې غره نه شاته د دې دوسي ځای کې چې ستا د خولې اواز نه رسي او ته چغه وباسي دا خو خدایي چغه د خدایتوب حق دی دا د غیبي چغه به الله ته وباسي اوس قرآن کې الله د دې چغې خصوصیت د ځان دپاره کړی دی الله وایي ادعوني ما ته چغه وباسئ ما ته اواز کوئ استجب لکم زه ستاسو سوال قبلوم ما ته سوال زمانه سوال کوئ ما ته اواز کوئ زه سوال ستاسو قبلوم او ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالکم کم مخلوق چې د الله نه سوا ورته تاسو اواز کوئ چغه ورته وباسئ را مدد شي ورته وایئ راورسېږي په نیکۍ شي دا خو ستاسو شان بندګان دي عاجز دي عباد امثالکم بوتانو ته عباد نه وي بعضې خلک سړی دوکه کوي نو یار دا خو بوتان دي او په بیت الله شریف کې خو بوتان پراته وو نو دا بوتان د چا و ته پکې لږ ونته اخوا خبره ورسره وکړه که نه چې دا بوتان د چا و دا 360 بوتان په دې کې د ابراهیم علیه السلام شکل و د اسماعیل علیه السلام شکل و د نور انبیاو او اولیاو شکلونه و عقیده د هغې دا وه هغې دا نه وي چې دا لرګی دی دا پیتل دی دا اوسپنه ده دا ګټه ده دا ماته خیر او شر را رسوي دا عقیده د هغو نه وه دومره لیوني نه وو هغه وی دا شکل چې موږ د چا جوړ کړی دی نو دا چې د دې شکل تعظیم موږ کوو دا چې د چا شکل دی روحاني طور هغه زموږ امداد کوي دا د دې روحاني امداد قایل و هغو اوس هم د دغه روحاني امداد قایل دي چې دا روحاني طور زما اولاد مال راکوي او ماله مال راکوي دا هغه شرک او دا یو شی دی
څه او دلته کې د بوت نه دی جوړ کړی قبر لذي اول ته هغه بوت جوړ کړی دلته دی وایي موږ د قبر تعظیم کوو قبر ته پیسې اچو جو بس دا زموږ نه خوشحاله شي او زموږ کارونه کوي هغې بوتې ښیو چې دې ته موږ خوراکونه کېدو او دا بوت والا چې دی نو دا زموږ نه خوشحاله شي زموږ کارونه کوي لږ دقې کې فرق دی نوره خو عقیده کې فرق نشته نو الله وی کم مخلوق چې تاسو ته आवाज کوي سوا د الله نه تاسو چې محتاج بندگان دي زي आवाज ته وکي کنه تاسو سوال دې قبول کی دا امر وی دا رټنې د پاره دی نشي قبلولې تاسو سوال بلکې الله فرمایي هغه څوک چې تاسو ورته आवाज کوي د الله نه سوا را مدد شو ته وایي لا يخلق ذبابا مچ نشي پیدا کولی کچری مچ نه شي او تختی نو د مچ نه شي نشي خلاصولې ضعف الطالب والمطلوب تا خپل در نه پیژندلې ته کمزورې چا نه چې ته سوال کوي هغه خو دې کمزورې ستا سوال نشي قبلولې چا ته سوال کوا د چا نه سوال کوا د هغه ذات نه سوال کوا چې عالم دی او لوی قدرت والوم دی لوی علم والوم دی ستا د سوال نه خبر دی لوی قدرت والوم دی ستا سوال قبلول پوره کولی شي حدیث کې راځي که ستاسو اولنی او وروستنی انسانان او پیریان دا ټول په یو میدان باندې الله ته ودرېږي او هر سړی د خپل سوچ او فکر مطابق دا الله نه سوال وکړي چې الله دا راکړي او دا راکړي او دا راکړي او الله هر چاته د هغه سوال د هغه حاجت ورکړي د الله په خزانو کې دومره کمی نه راځي لکه دریاب کې چې ستن کته کې او په دې باندې چې لونوالی راشي په دې چې د دریاب اوبه څومره نه دي کمې شوي دومره د الله په خزانو کې کمی نه راځي چې دومره د لویو خزانو خاوند دی نو د لویو خزانو د خاوند د زورور ذات د خبردار ذات نه سوال کول پکار دي نو دا دریم څه دی شرک فی الدعا چغه وهل د الله نه سوا مخلوق دا غیبی بی اسبابو دا د شرک چغه دا ګورې دا به نه وهئ یو الله ته به آواز کوئ یا الله خیر یا الله راورسېږي یا الله زما حال باندې ته رحم وکړي او څلورم قسم هغه د شرک فی العباده الله سره په بندګۍ کې مخلوق شریکول قرآن کې الله وی وان اعبدوني خاص زما بندگی وکړئ قرآن کې سوره فاتحه کې موږ الله سره وعده کوو اقرار کوو ایاک نعبد خاص تا بندگی کوو موږ نو بیا به بندگی هر قسمه هغه صرف یو الله لکو او دو قسمه شرک نور دی هغې ته شرک فعلی وي یو تحریمات لغیر الله یو نذور لغیر الله د دې دواړو ټکو مطلب چا چې قرآن پوره ویلی دی سوره مائده کې د هغې تفصیل ویلی دی خو چې نن درس کې کوم نوي شریک دي نو هغې ته لپاره نوی سبق او د نورو لپاره تکرار شرک فعلي دي ته وایي د حلالو د حرامو اختیار د الله دی حل حرمت اختیار د الله دی موږ دا شی حلال دی او دا حرام دی نو دا به د چا په خو نه وي د الله په خو نه نبي هم حلالول حرامول نشي کولی نبی علیہ السلام کا سویلی دي نو د الله حکم بیان کړی دی خلقو ته حل حرمت نسبت نبی ته مجازن دی حلالول حرامول دا د الله کار دی نو حل حرمت کې به موږ د الله حکم منو د ځان نه به یو شي ته حلال او حرام نه وایو نو دا خو یو اسانه ده موږ وایو بیزا او چرګ او غوا او میخه او جدا جو بسم الله الله اکبر منی حلال کی جو حلال دی او خر او ټټو او سپی مردار دی نه نه یوازې دا نه دي کم شی چې موږ ورته وایو دا د ثواب دی دا جایز دی دا ښه کار دی شرعي حکم پې نه دلیل پې نه نو دا د ځان نه دا خبره هر څوک چې کوي نو دا شرک څه کوي فی التصرف د الله سره شرک فعلي کوي د الله سره شرک فعلي کوي الله کار اختیار دی حلالول نو دی د ځان نه حلالول کوي او دارنګې یو شي ته موږ وایو دا د ګناه کار دی دا بدي دا ښه نه دی اوس دا کار که الله حرام کړی دی نو خو ټیک ده خبره ټیک ده خو که الله نه دی حرام کړی نو دا د ځان نه موږ دې ته بدي وایو ښه نه دي ګناه دی دا زنانو کې دا خبرې ګورې ډېرې زیاتې دي غمونو او ښادو کې دا بدي او دا ښه دي دا بدي او دا ښه دي دا ځان له کتاب دی د دې زنانو سره نو دا بدي ښه دي به د ځان نه نه جوړوئ قرآن کې به ګورئ چې کوم ښه دي دا ښه دي
بد دي دا بد دي. نبی علیہ السلام سنت کې چې کوم خبره ویلې ده دا ښه ده، کوي ښه ده، که بده ده بده ده. د ځان نه به ښه او بد نه جوړوئ. که چا د ځان نه جوړ کړه نو ده د ځان نه د خدایتوب اختیار واغستو. د حل حرمت اختیار دا د الله دی. نو دا شرک دی. ګورې دا ډېره خطرناکه خبره ده، دا معمولي خبره نه ده. بل نذور لغیر الله، د مال منښته. په مال کې حصه به صرف د الله مقرره. نن سبا درمن راورسي، پخوا مشرانو ته پته ده، نن سبا خو رشي نشته، نو پخوا به راشي جوړه شوه، هغې نه به یې غاړې ته یوه دړۍ دا ځای پرته ده، بل هغه ځای، بل هغه ځای. اوس دا دړۍ د څه شي وي؟ دا دړۍ دا نذور لغیر الله، دا منښتې وي د مخلوق په نوم. دا د انګر بابا ده، دا د اخون بابا ده، دا د اخون پنجو بابا ده، دا د پلانکي. ولې؟ هغه د مال کې او د فصل کې او دې کې برکت اچوي. اوس دا غیبي برکت اچول د مخلوق په نوم باندې په دې کې حصه مقررول، دا نظر لغیر الله دی. دا فصل الله کړی دی، نو په دې کې به حصه صرف د الله وي. یو مسله پکې زده کړئ، دا نوره خو عقیده بیانو که نه. یو مسله دا چې موږ هر څه ته وایو، د دانو هغه حصه چې ده هغې ته هم زکات وایو، او د نقدو هغې ته هم زکات وایو. عربۍ کې د دواړو کې فرق دی. د دې نقدو سرو سپینو نقدو تجارت هغې کې چې کومي هغې ته زکات وایي، او د دې ځمکې نه چې کوم وشي دې ته عشر وایي، یا عربۍ کې نصف العشر چې په ټیبل باندې پکې اوبه شوي شلمه ده. خو دې دواړو کې ګورې فرق دی. ښه، د نقدو چې کوم زکات دی نو هغې کې مالداري شرط ده. دویم ورسره مالدارۍ خپل یو مقدار دی چې 2.5 تولو سپینو زرو ته هغه مالداري رسي. نن سبا 2.5 زره روپۍ باندې 2.5 تولې سپین زر دي. ښه، بیا په هغې باندې کال تېرېدل شرط دي. قرض په سړي باندې نه وي او بل په هغې کې به 40 ورکوې. دا د نقدو جدا طریقه کار دی. ښه، زموږ خلکو باندې اکثر په دې کې اشتباه راځي. ګورې ښه، د ځمکې آمدن، دا ځمکې آمدن دا د مالدارۍ عشر نه دی. ګورې چې ته مالدار یې، دا ځکه بل غریب له ورکوه. نه، دې ته مؤونة الارض وایي. دا د ځمکې د پیداوار یوه شکریه ده. الله تعالی د ځمکې نه پیداوار کړی دی. که ته غریب یې، 5 دړۍ دې شوي دي، هم به په دې کې دا 2 سېره لسمه راځي. 10 دړۍ دې شوي دي، دا یوه دړۍ لسمه راځي. دا به هم ته بل غریب له ورکوې. او که ته مالدار یې نو دا به هم بل له ورکوې. دا د مالدارۍ حصه نه ده، دا مؤونة الارض دی. د ځمکې د پیداوار یو شکریه ده. نو دا ځمکه الله پیدا کړې وه، په دې کې دا د زرغونې دا طاقت الله اچولی و. دا اوبه د ځمکې نه دي او که د اسمان نه دي، دا د الله پیداوار دی. په دې باندې وشو نو دا به طور شکریه د الله حصه به پکې ورکوې. نه چې ته وایې دا پکې د پلانکي دړۍ ده، دا د پلانکي دړۍ ده. نو ولې دا باران پکې هغه ورولی دی، که دا خاوره هغه پیدا کړې ده، که دا پکې چېرته دا سره پکې هغه پیدا کړې ده. د چا پکې تعاون کړی دی؟ محنت د زمیندار دی، نو زیات زمیندار کور ته ویسي. په دې کې الله دا غیبي عوامل پکې د الله دي. نو د الله حصه پکې ورکوه، خو د الله نه سوا د مخلوق حصه به نه ورکوې. ولې یو بله مسله پکې من کې واورئ. موږ خو صرف چېرته وایو تماکو دي، وایي تماکو کې ګورې هم دا دی چې وایي دا خو نقدې پیسو دي. نو 40مه ده، 40مه نه ده. ګورې دا هم 10مه یا شلمه ده. د ځمکې پیداوار دی. یا سپېدار د کار کروندې په ځمکه خلک وکړي، نو وایي دا خو نقدې پیسې دي. نو په نقدو کې 40مه ده. د نقدو کې 40مه ده، خو دا نقدې نه دي، بیا تا نقدو ته اړولي دي. په سپېدارو کې به 10مه ورکوي چې کله دې د کار کروندې په ځمکه باندې سپېدار کړلي دي. نو دا مسلې ګورې هم ذاتوئ، یادوئ. ګورې ځان ته یې اسانوئ. یوازې دومره ما بهرحال خبره مې دا کوله چې د ځمکې نه چې څه وموشو نو هغې کې به 10مه ورکوي. تا سبزي ځان له کرلې ده، نو دا یوازې د ځان له وخوړه، نو ولې هغه عشر پکې چېرته لاړ. نو چې دې کې ته غریب له څه ورکوې، نو د زکات نیت پرې کوه چې دا پکې د زکات هغه حصه ده. او که چېرې دغه دې پکې نه ورکړي، نو بیا به اندازه ولګوئ چې د څو پیسو دا سبزي دې کور خوړلې ده، نو هغه عمره به پیسې په عشر کې ورکوي. ولې بهرحال دا چونکې الله په خپل قدرت باندې کړي دي، نو د هغې حصه به پکې ورکوي. خبره د نظر د غیر الله نه پکې مسلې ته ووته. د بل چا حصه او برخه به نه ورکوي. که د بل برخه دې پکې مقرر کړه، نظر د غیر الله دې وکړو. قرآن کریم کې 4 سورتونو کې 4 ځایه 4 محرمات الله ذکر کوي. څه ځایونو کې پکې نور هم دي. حرمت علیکم المیتة، په خپل مرګ چې حلال څاروی مړ شو مردار دی.
میخه دې مرداره شوه کندې ته یې غورځایې مرداره ده والدم د حلالي د وخت بهیدونکې وینه مرداره ده نو د قربانۍ وینه ولې دا پکې پاکه شوه خلک یې خوري څارولی ورکوي نه به یې خوري نه به یې څارولی ورکوي او پلید حرام شی خرڅول منه دي په بازارونو کې وینې خرڅېږي نو د وینې نه به فایده نه اخلي مردار حرام شی چې دی دا به استعمالی نه وینه حرامه ده ولحم الخنزیر د خنزیر غوښه حرامه ده سور چې ورته تاسو وایئ نو څلورم الله وایي وما اهل به لغیر الله کم شی چې د مخلوق په نوم باندې مقرر شو د ولی فقیر او د بل چا نبی په نوم باندې یو شی مقرر شو دا حرام دی دا کار حرام دی دا شی حرام شو دی کې یو باطینی خبث ګندګي پیدا شوه د دې ړمبنو څیزونو نه وایي زیات پلیدي ده نو دې نه موږ ځان ساتل پکار دي الله پاک موږ له حلال مال راکړی دی نو د الله په نوم باندې په هغه طریقه لګول چې الله پرې رضا کېږي دا شپږ قسمه شرک شو ورې ښه شرك في التصرف في العلم في التصرف في الدعاء في العبادة أو شرك فعلي كي تحريمات لغير الله نظر لغير الله دا شپږ قسم شرک د من نه لري کا توحید خالص په پاتې شي چې په سوره اخلاص فقل هو الله احد کې کم توحید ذکر دی بس خبر خلاصو قرآن کریم کې چونکې ډېرې خبرې دي د عقیدې او د عمل هم مرکزی خبره دا وه توحیدو ځکه په توحید باندې د تمام اعمالو دارومدار دی کله که دا عقیده نه وه مونځ روژه زکات هر څه ضایع او برباد دي هیڅ عمل منې الله اجر نه ورکوي ثواب چې عقیده د توحید نه وه نو چې کله دا یو اهمه ضروري خبره وه قرآن شروع شوی هم د دغې نه الحمدلله صفتونه د خدایتوب صرف یو الله لره دي نو قرآن ختم هم په عقیده د توحید شو قل هو الله احد ته وایي چې ختم خو لا نه دی د دې نه وروسته دوه سورتونه نور دي دا دوه سورتونه د دې لوی خزانې د قرآن د حفاظت دپاره دي چې دا لویه خزانه ده د قرآن د عقیدې او د عمل د دې دشمنان دي ستا نه یې ضایع کوي ځان د الله په حفاظت کې ورکا نو د قرآن مضامین د قرآن تعلیمات هغه په سوره اخلاص باندې سوره قل هو الله احد باندې پوره دي چونکې دا اهمه خبره وه نو قرآن شروع د دې نه شی وه د قرآن مضامین ختم هم په دې شو د دې نه مخکې سوره لهب هغې کې د دنیا او د آخرت یره الله ذکر کړې وه په یو مثال ذکر کولو چې هغه ابولهب او د هغه ښځه و دواړه تباه شو دنیا کې هم او آخرت کې هم ولې د سوره اخلاص د عقیدې نه انکار کړی و که نه چې دا عقیده دې خپله کړه نو دنیا کې به هم د رسوایۍ تباهۍ نه بچ شي او آخرت کې به هم بچ شي مسله پکې صرف یوه د توحید خالص د الله د دې صورت ډېر نومونه دي او ډېر نومونه د دې د شرافت باندې دلیل دی یو نوم یې دی اخلاص په دې صورت کې دا نوم نشته حالانکه قرآن کې اکثرو صورتونو نومونه په هغه صورت کې وي څو صورتونه داسې دي چې د هغې نومونه د هغې مضمون نه راغستی شي دي سوره فاتحه ټکې پکې نشته سورة الانبیاء ټکې په سورة انبیاء کې نشته خو د انبیاء واقعات دي پکې سورة الاخلاص ټکې پکې نشته دا د دې د مضمون نه راغستی شوی دی دا نوم چې په دې کې داسې عقیده ده چې دا دې ومنله نو تا به د جهنم د عذاب دارنګې بل د دې نوم دی سوره صمد چې دا ټکې پکې شته هم د دې نوم دی سورة المعرفه د الله د پیژنګلو صورت دا صورت ووایه ځان پې پویه که چې الله وپېژنې الله څوک دی هم د الله په باره کې تپوس کړی و چا د نبي علیه السلام نه چې د خپل رب نسب بیان کا چاوي صفت بیان کا چاوي ستا رب د څه شي نه جوړ دی سور سپینو زبرجدو الله دا صورت راولېږه چې رب وپېژنه الله وپېژنه څوک دی صورت کې یو الله خپل اسم ذات ذکر کوي چې ګورې د الله اسم ذات الله دی د دې نه علاوه ټول نومونه د الله صفتي نومونه دي څه نومونه پکې الله پورې خاص هم دي مخلوق ته هغه نسبت د هغې جایز هم نه دی بغیر سره اضافت نه خو څه نومونه داسې دي چې هغه د مخلوق او د الله منځ کې شریک دي او د الله دپاره هغه صفتي نومونه دي مثلا رحیم الله باندې هم اطلاق کېږي په بنده هم شوی دی نو دلته الله یو خپل اسم ذات ذکر کوي الله کم چې تاسو د چا په باره کې تپوس کوئ هغه الله دی
پنځه صفتونه الله خپل ذکر کوي دلته د پیژنګلو دپاره. دوه صفتونه چې د الله سره ښایي صفات ثبوتیه، احد دی، یک یو دی، دویم صمد دی، په خپله بې حاجته دی، مخلوق حاجتونو کې ورته قصد کوي. او درې خبرې به د الله نه کټکای، دا به د کمزورۍ صفتونه دي، دا د بنده سره لایق دي. دې ته صفات سلبیه وایي عربیت کې، یعنی دا صفتونه د الله سره نه ښایي، دا به الله له نه وایي. هغه څه دي؟ د چا زوی کېدل او پلار کېدل. اوس زوی او پلار کېدل دا د کمزورۍ دي. زوی کېدل چې ماشومي د کمزوري، د پلار پرورش ته حاجتمني. الہ چاته حاجتمند نه وي. پلار بوډا شي، زوی ته محتاج شي، د زوی له خدمت کوي. نو دا د کمزورۍ کار دی. پلاروالی او زویوالی، پیدایش او لویدل او بوډا کېدل، الله باندې دا د کمزورۍ حالتونه نه راځي. الله نه د چا نه پیدا دی، نه پلار شته، نه د نه څوک پیدا دی، نه اولاد شته. دارنګې وایي پلار بوډا شي، مړي، میراث وارث یې نشته، نو الله باندې مرګ نه راځي. الله وراثت چاته نه پاتې کېږي. د تمام مخلوق د هر څه مجازي مالونه الله وی ولله میراث السماوات والارض، دا ځمکې اسمانونو میراث یو الله ته به پاتې کېږي. بل دا چې مقابل کېدل، بنده له مقابلي همسر وي، الله له مقابل څوک نشته، د الله څوک مقابله نشي کولی، د الله څوک مقابل نشته، همسر یې نشته. نو دا صورت د الله پیژنګلو ده. قل اوایا هو الویه د شان خبره ده. الله احد، الله یک یو دی. الله الصمد، الله بې حاجته دی، ټول مخلوق هغه ته حاجتونو کې قصد کوي. دا خبره موږ مخکې د شرک په اقسامو کې وکړه چې بس حاجتونه به صرف د یو الله نه غواړي، ځکه چې بل مخلوق عالم الغیب نه دی. الله د لوی قدرت خاوند دی، د هر چا حاجت پوره کولی شي. مخلوق چې دی هغه ناتوانه او کمزوری دی. الله وی یا ایها الناس انتم الفقراء، اے مخلوق ټول انسانانو تاسو فقراء یې، محتاج یې. والله هو الغنی الحمید، یک یوازې الله دی چې هغه مستغني دی، بې حاجته دی او صفتونو والا ذات دی. لم یلد ولم یولد، نه چې څوک پیدا دی، نه دی پیدا کړی شی دی د چا نه. ولم یکن له کفوا احد، او نشته د سره برابر هېڅ څوک. کله چې دې پورې د قرآن مضامین پوره شو، د عقیدې ته راله، عمل کې راغی. دشمنان دي ستانه دا خزانه ضایع کوي، نو په دوه طریقو یې ضایع کوي. ستا سره دوه سرمایې دي. یو ستا سره سرمایه وجود دی، صحت دی، چې عمل په صحت د وجود باندې کېږي. دویم سرمایه ستا سره عقیده ده او نیت دی، چې عقیده دې صحیح وه، نیت دې په عمل کې صحیح و، دا لویه سرمایه ده. نو سوره فلق کې د هغه قسمه ضررونو نه پناه غوښتل دي په الله سره چې هغه د انسان وجود ته نقصان رسوي، وجود خرابوي. او په سوره ناس کې پناه غوښتل دي په الله سره د هغه قسمه ضررونو نه چې هغه د انسان ایمان او عقیدې ته نقصان رسوي. قل اوایا اعوذ برب الفلق، پناه غواړم په رب د سبا باندې. دې کې یو پناه غوښتونکی دی، اعوذ سره د هغې ذکر دی چې نبي علیه السلام په خپله پناه کې محتاج دی بل چاته، الله ته. ما او تا محتاج یو، نو الله سره به پناه به غواړو موږ. نو چا نه به غواړو؟ چا سره به پناه غواړو؟ د داسې ذات سره چې پناه ورکولی شي. نو د الله نه سوا پناه ورکولو والا څوک نشته. یو مسنون دعا ده د وده کېدو د وخت. نبي علیه السلام به د هغې تعلیم کو، خوده به یې په خپله به یې هم وي. هغې کې اخري یو دوه ټکي دي چې هغه هم دعا ده، خو هم یو سبق دی. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، یا الله ته داسې ذات یې چې نشته ځای د پناه، نشته نجات، ځای د نجات او د خلاصي ستانه مګر صرف ستا سره دی. الله ستانه چې خلاصېږو نو په تا به خلاصېږو. ستا په مقابله کې بل څوک موږ له پناه نشي راکولی. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. نو پناه ورکوونکی صرف یو الله دی. نو پناه به په الله سره غواړو. نو دلته الله خپل صفت ذکر کړی دی، رب. چونکې رب وی پالونکي ته دا پناه ورکول هم یو پالنه ده. نو موږ به د الله نه پناه غواړو، په الله سره پناه غواړو. پناه د څه شي نه غواړي؟ مستعاذ منه یو اجمالي الله ذکر کوي،
درې خاص ضررونه شرونه ذکر کوي. یو اجمالی شر من شر ما خلق، یا الله د هغه څه د شر نه مو په امن کې چې تا پیدا کړی دی. الله د مخلوق د شر نه مو په امن کې. بس هر یو شی دنیا کې چې وجود ته راغلی دی هغه مخلوق دی. الله د دې د شر نه مو په امن کې. درې خاص شرونه دي. یو د تیارې شر، یو د کوډمارو جادوګرو شر، او یو د حسدګر او د کینهګر شر. الله د دې د شرونو نه په امن کې. قل ووایه اعوذ برب الفلق، پناه غواړم په رب د سبا، من شر ما خلق، د شر د هغې نه چې پیدا کړي دي، ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې نه چې کله وغوړېږي. هر څه ته په هر څه کې داخله شي. تیاره په خپله شر نه دی، خو د تیارې ته شر د یو نسبت باندې ویلي دي چې دا محل د شریانو د شر دی. غل ډاکو د شپې غلا کوي، مار ګیدړ منظرې شپونه دا مار زنځې دا کیړې مکوړې لارو ته د شپې روځي. نو الله د تیاره کې چې کوم شرونه شر را رسوي ته د هغې د شر نه په امن کې. همدغه وجه وه نبي علیه السلام چې به سملاستو ماسخوتن سوره اخلاص، قل هو الله احد، سوره فلق او سوره ناس، دا درې واړه به وي په دې لاس به یې چوف کړه، د سر نه به یې راواغسته، ټول وجود باندې به یې لاس ووهل. درې پېرې به یې دا کار کوو. مسنون عمل دی چې شپه راله الله د دې شپې د تیارې د شرونو نه مو په امن کې. ومن شر النفاثات فی العقد، د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې. غوټو کې پوکي کوونکي یا څه دي؟ عقد مجلسونو ته هم وایي. الله د هغه چا د شر نه مو په امن کې چې هغه پروپاګانډې په مجلسونو کې کوي، بدنامي او تهمتونه لګوي. الله د دې د شرونو نه مو په امن کې. دویم عقد غوټو ته وایي. تارونو لا ویښتو له غوټې ورکوي او په هغې کې پکې څه د سحر جادو منتر څه الفاظ وایي، خلقو وجود ته نقصان رسوي. الله د دې د شرونو نه مو په امن کې. نو سحر جادو کوډې منتر شته، خو کول یې حرام دي. ډېر څیزونه شته دنیا کې خو حرام کارونه دي، نو کول یې منع دي. د شیطانانو کار دی. الله وایي شیطانانو دا سحر جادو کاو. او زمونږ ځای کې ستاسو کلي کې هم دلته کې څه شته کېدای شي هغوی کوي، یا نه خو هغه پیر بابا ته ځي هندوانو له په هغې باندې کوډې کوي. داسې زمونږ بې همته ورته ووایه که بې غیرته مسلمانان دي چې کوي ګناه او ځي د هغې کې هغه خلقو له هغې ته ځان نسبت کړو چې مسلمان دا کار کوي. نو کوډې کول هم حرام دي. خو کوډې زمونږ خلک بیا په چاچیرا دي، ماهرانې دي. نو دا ماهرانې څنګه دي؟ نو ماهرانو له چې خلک لاړ شي، نه ماهران نه دي، مداریان دي. سړی دوکه کوي، سړی دوکه کوي. که د هغې قصې مې درته وکړې چې چا د سترګو مشاهده کړې ده د هغې، حیران به شي. اکثر ویمه تاسو نږدې علاقه ده د بونیر ټول کلو والا یو بل پېژنې که نه پېژنې چې لال تر کلي کې لاړ شه تپوس وکړه. چینه کې یوسف استاذ نوم یې دی، ریټایر شوی دی. زموږ یو مولي صاحب دی، د غټ جومات امام د هغه رور دی. هغه راته په خپله خبره کوله، وی ګاونډي راپسې راغی چې ماهر راغلی دی، وی په تا باندې چا تعویذونه کړي دي، په نغري کې یې د خښتون دی رالمېدله. وی ته راشه نو ویل ښه ده چې زه یې ووینم. وی لاړو، چې لاړو نو وی ما ته یې وی چې نغری که نه نغری مې که رس یو څو ګزاره وکړه سره ونه واته. ما ته یې وی ته نه پوهېږې راکړه، څوک ورته څښتوره وایي، څوک کشې واغېسته، دوه ګزاره یې وکړه. څه چل یې کړی دی؟ دا کیس یو ګړی نه وي، د دې نه لاندې باډي ویستې وه او تعویز یې پکې ایښی و. نو هغه دې لاس پورې داسې نښتې و، هغه چې څښتورې سره لاس وړکړ چې تعویز لار کته ولګېد. نو ما ولید چې را لاس اړتاو شو، بیا باډه یې بشي کې باډي نشته. نو دغه دی تعویز راووتو. دا مداریتوب دی. ها تعویز مې له راویسته، پیس واغستی شو، بس پیسه خلاصه. چا کړی دی؟ مړ دا ستا خپلو کې څوک دي، نوم یې درته نه علمه، بیا به دښمني جوړېږي. نو په خپلو خو دې بدځانه کو، دښمني دې ولې جوړه کړه. داسې بدبخته خلک دی، داسې د دنیا ذلیلې دپاره دا ذلیل کار اختیار کړی دی. چا ماهرانو پسې مه ځئ، د غیب و علم د الله نه سوا چاته نشته. ها که څوک رښتیا تعویز یې راواغستو چې دقه دی په درشله پروت دی او په دې ځای کې دته پروت دی، یا ورته یې کړی وي ورشه په دې ځای کې ورته کېږده او ته پسې لاړې، د کولو هم ماهري ورې، تعویزونه کوي هم چې رالي.
نو بل پسې لاړ چې ما منې چا تعویض کړی دی ښه نو په ورشه په پلانکي ځای کې پروت دی که رښتیا ونه ګورې دی بل له کړی دی بل یې درته ایښی دی په بل باندې درته ایښی دی او په تا یې راواغستو د غیب علم به عقیده نه ساتئ چې یا پیریانو ته د غیبو پته ده که پیریانو یې رالي یا په خپله درته پته لګي که د توحید مو به وران شي نو کله که چېرې چا دا شکي اکثر داسې بیمارۍ په ټسټونو په ایکسریانو په دې باندې پته ونه لګي وایي چا څه کړي دی اوس به درته څه ووایم دا د یو تن دی او که وایي ستاسو د علاقې کې اوسېږي درته وښیم د شانګلې نه راروک کړی دی دې مداریانو دی د ملا رګ باندې رګ وخه اوښتې وه نو خپې شلې شوې نو یو ماهر لزه په تا تعویضونه دي بل لزه په تا تعویضونه دي نو هغه تعویضونو کې یاره د دې ځای نه لږ شه که په دې علاقه کې بس ته شل کړی نو هغه بونیر ته راروک کړو نو هغه دلته لاړ نعیم الحق ډاکټر صاحب ولې اپرېشن وکړو د ملا نه ولې غوښه لرې کړه جادو ختم شو نو دا څه دی دا مداریان بیا سړی لیونی کي نو دې مداریانو پسې مه ځئ که د چا خامخا شک وي اول خو کېدای شي نور څه بیماري کېدای شي چې دا یوم دا سوره اخلاص سوره فلق او سوره ناس وایي ځان پې دموئ مریض پې دموئ ماشومان پې دموئ د دې نه علاوه نور سوره فاتحه د دم صورت دی حدیث کې ورته د دم صورت ویلي دي هغه وایي خو د هغې نه علاوه ګورې کورې به دغه به نه وایي درهې به نه وایي ګورې پخوا مشرانو به دمونه کول په درهه د خدای په درهه د رسول د خدای په درهه د څلورو یارانو پنځو پیرانو پلانکې او پلانکې که دا مریض د دې بیمارۍ نه مړ شي نو پلانکې بابا به یې ذمهواري ولې وایي دا هغه ذمهواري اخیستې وه چا له ورکړې ده ذمهواري خو د الله بندګانو لږ سوچ او فکر وکړئ دا درهې مرهې چې د کوم ټکي معنی معلومه نه وي په هغې دم کول د هغې ذکر کول منع دي حرام دي ګورې کم الفاظ چې مسنون الفاظ دي نو د هغې دم جایز دی بلکې دم پکار دی نبي علیه السلام په خپله هم کړی دی او خلقو ته هم ښودلی دی د بد نظرۍ دم یې ښودلی دی حسن او حسین رضی الله عنهما به دمول اعیذکما بکلمات الله التامات من شر كل شیطان وهامة ومن كل عین لامه داسې نور مختلف الفاظ نبي علیه السلام د دمونو ښودلي دي د هغې باقاعده کتابونه دینی میلاویږي مستنده یو خو هسې خلکو ځان نه څه عربي جوړه کړې ده او بس دا د دې شي دم دی دا د دې مستند د حدیث په حواله نو هغه دمونه وایي دا صورتونه وایي سوره فاتحه وایي خو د ځان نه درهې مرهې به نه وایي ګورې من شر النفاسات فی العقد د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې نبی علیه السلام باندې هم جادو شوی و څوک چې وایي نه دی شوی نو هغه د صحیح د بخاري حدیث رد کوي او په بې دلیل یې کوي کومه خبره چې کوي نو هغه څه مستنده نه ده یعنې څه دومره معقول نه ده ښه نو چا پې کړی و دا کار د چا دی یهودیانو کړی نو جادو کول دا د یهودو کار دی ښه نو د نبي علیه السلام جادو چا معلوم کو نه پیغمبر په خپله جادو خپل معلوم کړی دی نه صحابه او اولیاو معلوم کړی صحابه اولیا دي غیب و پته نه وه دا د غیب مسله وه نبی علیه السلام خوب حالت کې دی ملائک راله یو بل ته وایي دله څه چل دی بل وایي د منې خو سحر شوی دی مطبوبن ښه نو چا پې کړی دی لبید ابن عاصم کړی دی کوم ځای دی بیري زروان کې تحت رعوفه د کوي کې کته یو ګټه به وه خلک به پکې ناستو د اوبو ډکولو دپاره هغې ته وایي رعوفه وایي د هغې ګټې د لاندې دي نبي علیه السلام صحابه علي مقداد رضی الله عنهما نور ولېږل راوی ویسته سحر دومره اثر کړی و چې هغه اوبه یې تکې سرې کړې وي او تارونو له یې غوټې ورکړې وي د نبي علیه السلام څه منګزې غاښونه څه ویښته یې پیدا کړي وو څه چل یې کړی و څه شی جوړ کړی و هغه غوټې پرانستې دا آیتونه به وې نبي علیه السلام وجود کې به انشراح راتله وجود به کولاوېده نو پته ولګېده چې جادو کول د یهودو کار دی خو معلومول یې د چا کار دی الله ته پته ده نو اوس الله نبي علیه السلام ته خو ملایک راولېږله ما او تا ته ملایک هم نه راځي بهرحال د غیبو مسله ده دا غیبو باندې د الله نه سوا څوک پوهه نه دی خو خپل دفاعي کار کوه دا دمونه وایه سهار او ماښام د الله په حفاظت کې ځان ورکوه حسبي الله ونعم الوکیل دارنګې حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم دا کلمات وایه نور کلمات وایه مسنون اذکار وایه
د الله په حفاظت کې ځان ورکوه. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. د شر د کینه کوونکي نه چې کله هغه خپله کینه ښکاره کړي. حسد څه ته وایي؟ تمنا د زوال د نعمت د غیر. چا باندې الله د دنیا یا د دین څه انعام کړی وایي دا ورسره نه وی، دا څیز دله الله دا ورکړي دي. دا لوی ګناه په دې دی چې د الله په تقسیم ناراضګي ده. دا الله ولې ورکړي دی؟ خو د دې اهل نه دی، دا خو ماله پکار دي یا کم از کم دله خو پکار نه دي. دې ته ناسودي وایي، دې ته کینه وایي، دا حرام کار دی. نبی علیہ السلام وایي نیکۍ داسې سیزي لکه اور چې لرګي سیزي، په چا ناسودي مه کوه. دا داسې یو لوی منحوس ګناه دی. اسمانونو کې ابلیس کړی و آدم علیه السلام سره ناسودي وه چې د ده ولې تعظیم کېږي زما ولې نه کېږي. همیشه لپاره ملعون شو. ځمکه کې آدم علیه السلام زوی قابیل د خپل ورور سره ناسودي وکړه چې د ده عمل قبلیږي زما ولې نه قبلیږي. راولګېد وی وجې د هغې داسې غلط اثر په هغه وشو چې تر قیامته پورې چې څوک ناجایز مرګونه کوي د قابیل د ګناه پکې برخه ده. او نتیجه د څه ده؟ د ناسودۍ. ناسودي په هېڅ چا مه کوه. او دارنګې حسد د چا سره مه کوه. سیالي که کوې نو جایز ده. او نبي علیه السلام وایي په دوو خبرو کې سیالي پکار ده. یو چاله الله دین ورکړی دی، د قرآن پویه یې ورکړې ده، دی هغې بیان کوي، عمل پې کوي. نو دې انسان سره سیالي وکړه، یعنې داسې کار ته وکړه هغه ته رکاوټ مه اچوه. دیني کار کې به هم ناسودي نه کوي. دویم الله چاله مال ورکړی دی، د خیر په ځایونو یې لګوي، نو د ده سره سیالي وکړه، دغسې ته وکړه چې مال د سره دی د خیر په ځای ولګوه. د دې نه علاوه بل شی د سیالۍ وړ نه دی. او ناسودي په هېڅ کار کې جایز نه ده. نو چې کله څوک ستا سره ناسودي کوي نو هغه بیا تا ته روانې کوي. نو که د ګاډی دی نو ټیر ځله پنچر دي، کله که چېرې بل څه دي نو کله کله فصل ښکلی شوی دی نو د شپې لاړ شي فصل ته اور واچوي. نو د ناسودۍ د وجې نه نقصان تا ته رسوي. نو د الله په پناه کې ځان ورکړه. الله ستا سره پناه غواړم د شر د کینهګر نه چې کله خپله کینه ښکاره کوي، یعنې د کینې د وجې نه ما ته نقصان رسوي. چې کینه ښکاره کوي نه نو انسان ته خو نقصان نه وي، هغه ته په خپله نقصان وي. کینهګر ته په خپله هغه خفه دی چې کله ته خوشحاله یې نو بس دې ستا په خوشحالۍ خفه کېږي. دا د ده دپاره یو عذاب دی. خو چې کله د کینې د وجې نه تا ته نقصان رسوي، اوس د هغه شر ښکاره شو، نو الله د ده د شر نه مو محفوظ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. دې کې پناه غوښتونکي اعوذو پناه چا سره غواړي؟ درې صفتونه الله خپل ذکر کړي دي: رب، مالک، اله. وی دا اول ځای کې الناس نه مراد ماشومان دي. چې وړوکی وي الله پاللی، رب خپل صفت الله ذکر کړی دی. او چې وړوکی وي الله لوی کړی، ته د چا په تربیت لوی شوی. ملک الناس وی دې ځای نه مراد ځوانان دي. چې کله ته طاقتمن یې، صحتمن یې، نو ستا بادشاه بل څوک دی، ستا اختیار د بل چا په لاس کې دی. ته به خپل بادشاه بل څوک ګڼې، خپل ځان به زورور طاقتمن نه ګڼې. اله الناس حاجت روا او معبود د خلقو دی. وی الناس نه مراد بوډاګان دي. چې بوډا شوي خپل حاجت د الله نه غواړه، کمزوری شي یا الله خیر یا الله راورسېږي. چېرته پیره بابا راورسېږي ونه وایي ګورې د مشرانو مخکې به په خوله باندې ده وکنه چېرته خاتمه به دې په بله غاړه شي. اله الناس معبود او حاجت روا د خلقو دی. ښه نو پناه د څه شي نه غواړي؟ من شر الوسواس، د شر د بار بار لمسه کوونکي نه. الخناس چې پټه لمسه کوي، پټ راځي، که انسي دی او که جني دی، خو د شیطانۍ خبره به پټه غوږ کې اچوي او بار بار به اچوي. یوه پیره باندې کار نه کېږي. دا وسواس کې وایي وس رو اواز کوي. دې ځای کې دا واس دا ټکی مقرر دی. وایي دې کې اشاره ده دې ته چې د بار بار به دا تا ته لمسه کوي. او دا لمسه تا کې سینې ته اچوي، زړه ته دې رسوي. سینه کې زړه دی، نو په زړه کې ایمان دی، نو ړمبې دې د ایمان خلاصوي. نو بیا د نیت خرابوي، نو بیا د ګناه د کار پسې دې اماده کوي، اراده دې ګناه طرف ته روانوي، د خیر نه دې کټ کوي. دا ټول د باطن د زړه خبرې دي. نو ستا د دې زړه ته څه کوي؟ ستا د زړه
نقصان کوي د زړه عقیده او د زړه نیت یې خرابوي الله سره پناه غواړه الله د دې وسوسې اچونکي د وسوسو نه محفوظ کړي ووایه پناه غواړم په رب د خلقو ملک الناس بادشاه د خلقو اله الناس حاجت روا د خلقو من شر الوسواس د شر د بار با لمس کوونکي نه الخناس چې پټېدونکی دی دارنګې چې کله ذکر کېږي هم پټېږي الذي يوسوس في صدور الناس هغه دی چې وسوسه اچوي لمس اچوي په سینو د خلقو کې حدیث کې راځي شیطان هم لمس اچوي ملک هم سړي ته یو لمس کوي د الله انسان سره ملایک هم لګولي دي یو کرام الکاتبین دي یو حفاظت کوونکي دي دارنګې الهام کوونکي دي نو دا الهام سړي ته زړه کې د خیر خبرې اچوي نو کله ستا زړه کې یو خبره راغله چې داسې وکړه یا داسې مه کوه نو که چېرې تا ته په خپله پته ده چې دا د خیر کار دی او د کولو اراده دې وشوه نو پته لګي د ملک خونه ده وایې که د ګناه کار دی د نه کولو خیال راغی چې دا ولې کوې نو دا د ملک الهام دی او که د نیکۍ د نه کولو خیال راغی یا د ګناه د کولو خیال راغی نو پته لګي دا د شیطان لمسه ده دا وسوسه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا وایه الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه دا وسوسه کوونکی څوک دی یو د پټ مخلوق دا د پیریانو د نسل نه دی سړی ینې نه والناس او دویم د انسانانو نه دی نو دا انسي چې دی د دین خلاصېدل ګران دي ګورئ دا ستا رور پلار دوست پارټۍ والا هر څوک چې دی هر څوک تعلقدار چې دی د دشمن خبره څوک نه مني ګورئ ښه و یاره که سمه خبره درته دشمن هم څوک کوي یاره په دې کې به څه چلي چې مني سړی د تعلقدار او د دوست مني نو ته ومنه چې ستا د دوست او تعلقدار تا ته د خیر خبره کوي دا ستا خیرخوا دی دا د رښتیا دوست دی او که تا ته د بېدینۍ د بدعملۍ د نشو د تماشو د حرام کارو وایي پوه شه چې دا د دشمن دی دا شیطان دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه پناه ترې غواړه من الجنة والناس قرآن اخر ته ورسېدو دا به بیا د سره شروع کېږي انشاءالله دلته کې مختلفو ځایونو کې جماعتونو کې د قرآن درسونه دي کوم ځای کې چا چې رسایي کېږي نو پکار ده چې هغه ځای ته ځان ورسوي کله که دا موږ خپل مقصد وګرځو نو بیا دې لپاره کړاو لرې تلل محنت کول دا به موږ ته بیا اسان وي او کله که چېرې موږ دا خپل مقصد نه دی جوړ کړی نو بیا دې لپاره موږ ته کړاو ګران دی د دې ځای نه هغه محلې ته تلل ګران دي منګه چې د دنیا تعلیم مقصد ګرځولی دی پرایمري کلي کې ووایه های له غټ ځای ته دی کالج له سواړۍ ته دی یونیورسټۍ ته پېښور له دی بلکې له اسلام آباد ته وګې دی ولې دا زموږ ضرورت دی او د ژوند نن سبا بغیر د دې نه کار ګران دی نکا هم پې پیسې لګوي او هم پې هر څه کوي بهرحال که موږ ته دا قرآن خپل مقصد موږ وګاڼو نو د دې حصول به بیا ګران نه وي آخري درخواست دا دی مشرانو هم پکار دي چې د قرآن سره خپل رابطه ساتي هر دیني مجلس سره د قرآن تعلیم وي د حدیث وي نور څه وي درس تدریس وي خو خپل کشران چې دي د قرآن سره د دې واسطه جوړه کوي دین سره واسطه جوړه کوي دا به ستاسو خدمتګاران وي دا به ستاسو تابعدار وي او که چېرې دغسې مو ایراړ پرېښوده نو ولې ستاسو په لاس نه راځي ستاسو نه خدمت کوي نه ستاسو خیرخوا ګرځي ولې دغه تاسو به اورئ بدبخت زوی خپل پلار ووژې او بدبخت زوی خپل پلار ووهه دا ولې دا هغه لار باندې روان کړی و چې د هغې نتیجه ودغه نو په کار دا ده چې خپل اولاد ته دیني تربیت تعلیم وښیې آدابو ته وښیې سبا به ستا خدمت کوي نو الله دې کي دغه دی د اختر پسې بیا د مدارسو نوی کال شروع کېږي خپل بچي که ټول نه یو بچی هغه مدرسې ته داخل کړئ نبي علیه السلام وایي چا چې قرآن ووایي ځان یې پرې پویه کړو حلال حلال وګڼل حرام حرام وګڼل ورله یو به دې جنت ته ځي د لسو تنو سفارش به کوي نو چې یو بچی داسې عالم عمل والا جوړ شي نو کم از کم که نور څوک راځي پکې او که نه راځي د مور او پلار خو به وي نو چې ځان له یو بچی دیني علم والا جوړ کړي او الله دې کي چې هغه عالم با عمله جوړ شي نو ډېره د خیر ذریعه ده
صدقه جاریه ده. انسان چې مړ شي حدیث کې راځي نو دقه به د پسې څلور کارونه هم دي. یو نیک اولاد چې کم عملونه کوي مور او پلار ته یې ډایرک ثواب ملوي. انشاءالله بیا به قرآن هم شروع کېږي د مشورې مطابق. دارنګې مدارس هم نوی کال شروع کېږي، هغې کې خپله د مشورې مطابق حصه اخلئ، شرکت پکې کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د دې سورت هم ډېر نومونه دي. یو نوم یې دی تعلیم المسأله، د سوال طریقه ښيي. سوال به څنګه کوي؟ په دې صورت کې موږ د الله نه سوال کوو. نو د سوال طریقه دا ده، چا نه چې سوال کوي لمبې به هغه د هغه صفتونه ووایي، د هغه لوی به ووایي چې ته ډېر سخي او ډېر بهادر یې او ډېر فیاض یې او ډېر غټ سړی. نو د لوی او صفتونه به ورله ووایي. درخواست خلک لیکي جناب عالي او عزت مآب او دا القاب ورله ولیکي. دویم ځان محتاج وګڼې چې زه حاجتمن یم، زه غریب یم، زه محتاج یم. او دریم بیا مقصد خپل وښایي چې محتاج یې څه دي پکار دي، زما دا حاجت دی، مال ادا کول نوکري پکار ده، مال پکار دی. دا د سوال طریقه ای. الله دا طریقه موږ ته ښودلې ده. الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب الله لره دي. رب العالمین پالونکی د مخلوق دی، عام مهربانه دی، خاص مهرباني کوونکی د آخرت کې په مؤمنانو، مالک دی د ورځې د بدلې. دا د الله لوی لوی صفتونه الله له موږ ووي. خلو خپل عاجزي ورته پیش کوو. ایاک نعبدو، یا الله خاص تا بندګي کومه زه کوو مونږه، و ایاک نستعین، او خاص تا نه مدد غواړو مونږه. یا الله مونږه محتاج یو، تا بندګي کوو، ستا نه حاجت غواړو. خلو حاجت دې څه دی؟ اهدنا الصراط المستقیم. دا اوس هغه حاجت دی. ښه الله مونږ ته صراط مستقیم وښایي، الله مونږ صراط مستقیم باندې روان کی، الله مونږ په صراط مستقیم باندې کلک کی. قرآن کې صراط مستقیم قرآن ته ویلی دی. دین اسلام صراط مستقیم دی، قرآن صراط مستقیم دی. الله مونږ دې باندې کلک کی. دا هغه صراط مستقیم دی چې دا څوک چې تا په انعام کړی دی هغه خلک په دې باندې تللي دي. انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین په دې لارې هغوی تللي دي. الله په دې لار ما هم روان کړي او په دې لار ما کلک کړي. او چې غضب نه دی شي په هغې او نه دي ګمراهان. نو چې کله زمونږ حاجتمن یو او حاجت الله وایي چې غواړې د الله نه د صراط مستقیم کوه، نو چې کم یو شی د سړي حاجت وي نو هغې د حصول دپاره خلک کوشش کوي. بیا نو موږ بیا خپل عملي زندګۍ کې دا سوچ نه کوو چې څه مو وکړه او په کومه لاړو. نو پکار دا ده چې سوره فاتحه کې الله موږ ته طریقه ښودلې ده چې الله لوی ذات دی، بندگان حاجتمند دي، نو دوی له حاجت غوښتل پکار دي د الله نه د صراط مستقیم، چې الله موږ په صراط مستقیم باندې روان کړي. نو الله قرآن راولېږه ورپسې چې ذالک الکتاب لا ریب فیه، هغه صراط مستقیم چې ته غواړې هغه دا قرآن دی. نو الله دې موږ له د دې زده کولو د عمل کولو توفیق راکړي.